چې یو خو د رمضان په میاشت کې یوه شپه ده چې لیلة القدر ورته وي. که د هغې یوې شپې عبادت چا وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. دا د دې میاشتې یو برکت دی. ځکه نبی علیه السلام وایي ډېره لویه میاشت ده، د برکتونو میاشت ده. بل برکت یې څه دی؟ بل برکت یې دا دی، بل لویوالی دا دی چې څوک پکې نفل وکړي نو نفل په فرضو دي، او چې فرض پکې وکړي نو یو په اویا باندې دي. دی د برکت دی او دی لویوالی دی. داسې میاشت ته قد اظلکم شهر عظیم چې نفل په فرضو دي او فرض په اویا باندې دي، چې څوک پکې یو فرض وکړي اویا دي، او چې نفل پکې وکړي نو دا په فرضو باندې دي. لکه ته 20 رکعاته تراوی وکړي نو د دې دومره اجر دی لکه تا چې 20 رکعاته فرض مونځ وکړو. دا دومره اجر لري. دې کې قیسې مه کوه چې اته به یې کومه که څو به یې کومه. نه نه نه، دا داسې میاشت ته چې په دې کې نفل په فرضو برابر دي، چې 2 رکعاته تراوی سیوا کېږي نو د 2 رکعاتو د فرض عمره اجر الله درکوي. دې کې خو دا موقع ده موقع. نو یو نفل په فرضو دي او فرض په اویاو دي، چې د سحر مونځ وکړې 2 رکعاته نو د دې دومره الله اجر درکوي چې تا اویا رکعاته مونځ وکړو. نو نفل په اویاو دي، نو یو سحر مونځ دومره دی لکه تا چې اویا ځله د سحر مونځ کړي. قد اظلکم شهر عظیم مبارک، ډېره د برکت میاشت، ډېره قیمتي میاشت رالاله. کوشش کو دې کې چرته مونځ قضا نشي، دې کې چرته فرض پاتې نشي، دې کې چرته سنت پاتې نشي، دې کې چرته نوافل پاتې نشي، دې کې چرته اشراق پاتې نشي، په دې کې چرته تهجد پاتې نشي. ډېره قیمتي میاشت دا د بدلون میاشت چې الله ژوند بدل کی. ژوند دا د الله سره د روغې میاشت که دې کې روغه کوئ که نه نو د روغې میاشت راله. ای ځوانانو د روغې میاشت راله، ای زمونږ په شان ګناهګارانو د روغې میاشت راله. که الله سره روغه کوئ نو غلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بندې شولې، او فتحت ابواب الجنه، وفي روایت اخرى فتحت ابواب الرحمه، د رحمت دروازې کولو شولې. ای ځوانانو د جنت دروازې کولو دي او د جهنم دروازې بندې دي. وسلسلة الشیاطین، او شیاطین الله وتړل، الله وتړل، الله وتړل. ای د توبې میاشت راله، ای امت مسلمه د الله سره د روغې میاشت راله. یو فرشته آواز کوي وی یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. هر ورځ یو فرشته اعلان کوي یا باغی الخیر، اے د نیکو طلب کون کیا، اے نیکو کون کیا، اقبل را مخامخ، یا باغی الشر اقصر، اے بدو کون کو والا منشے منشے منشے. فرشته اعلان کی اے نیکی کون کو را مخامخ شے، اے بدی کون کو لگ ادرے گئے بن شے بن. دا د بندیز میاشتا د تمام امت مسلمه د پاره د الله د طرف نه یو فرشته اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل، را مخامخ شئ، اے نیکی کون کو راوړاندې شئ، اے بدی کون کو اقصر. الله فرشتي ته اعلان ورته وکړه اقصر بن شئ. اے ګناهګارانو ګناهونه مه کوئ. اے ټیک ټاک والو پزول ویډیو ګانې پرېږدئ. اقصر اقصر بن شئ بن شئ. اے ٹیک ٹاک کرانو، اے غلط ویڈیو کون کو د روغی میاشت رالاله، راشه ټول د الله سره روغه وکړئ. الله اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل، اے نیکو والا را مخامخ شئ، اے بدو والا بن شئ بن بن. ټیک ټاک یم بندې کوئ، ویډیو ګانې یم ختمې کوئ. توبه الله توبه سئ. یا باغی الخیر باغی الشر اقصر. الله وی بدی کون کیا ودریگا، نیکی کون کیا راشی. دا د نیکو میاشتا، دا د روغی میاشتا، دا د الله سره د صلح میاشتا.
را مخامخ شي چې د الله سره صلح وکړو، د الله سره صلح وکړو. ای ځوانانو ډېر کمی کوتاهۍ رانه شوي دي، ډېر هم په دې ټیک ټاکو باندې بې حیایۍ خورې کړي دي. ځوانانو راشئ راشئ، الله وی راشئ، رن روغه وکئ د الله سره. نبی علیہ السلام فرمایي ټول دنیا کې الله ته خوښ څیز ما من شیء احب الی الله من شاب الطائب. په ټول دنیا کې الله ته خوښ څیز چې الله پسې سي خوشحالیږي، په ټول دنیا کې الله ته خوښ څیز د ځوان سړي توبه ده، د ځوان سړي توبه ده. الله وی ای ځوانانو ما ته ستاسو توبه خوښه ده. ای ځوانانو چې ته یو ځل وایې یا الله میری توبه، الله زما توبه ده، الله وی دقه توبه مې خوښه وه. ځوانانو ټوله دنیا کې الله ته ستاسو توبه خوښه ده، ښکلې ځوانۍ الله درکړې دي. راشئ راشئ، په عبادت زړې کوي، په روجوی زړې کوي، په جړۍ زړې کوي، د الله سره صلح وکئ. نن موقع د موقع، نن موقع ده د رمضان. اذا دخل رمضان، چې کله رمضان څنګه راشي، غلقت فتحت ابواب الجنه، کولو شي د جنت دروازې، وغلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بندې دي او د رحمت دروازې کولو دي، د رحمت دروازې کولو دي. الله روغه کوي، الله روغه